الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائیل شروع کو چونکہ دا په دغه زمانه کې یو ډېر مشهور قوم دی او اهل کتاب دي او د حضرت اسرائیل علیه السلام یعقوب علیه السلام بچي دي د علم کورنۍ ده. دي ته په دې صورت کې الله یو دوه خبرې کړي دي چې یو دوه زیاتي به تاسو کوئ او تاسو ته به د هغې عذاب میلاویږي. په دې وجه باندې دې صورت ته سورې بني اسرائیل نوم کېښودی شو او دې ته سورې اسراء هم وایي، د معراج صورت. دا مکی زندګۍ سره تعلق ساتي او ابتدایي حالاتو کې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه بیبي وفات شوله او تر وفات شو او نبی علیه السلام ته ډېر مشکلات مخې ته راغله او نبی علیه السلام کېناستو. نو دغه وخت کې نبی علیه السلام ډېر پریشانه دی. نو الله رب العزت هغې د شپې په یو لږه حصه کې بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه اسمانونو ته بوتله. نبی علیه السلام په خپله دې بیان کوي، وایي زه په دې بیت الله شریف کې ومه، بل روایت کې راځي د ام هانې په کور کې ومه. نو بهرحال که هلته و او که په حرم کې و او کسان راغلل او نبي علیه السلام به د خپلو ترونو داسې ساته چې حمزه صاحب ته یو خوا ملاست دی او عباس ته بل خوا ملاست دی. دې پرې منځ کې حدیث دی د بخاري. نو یو فرشته بلې ته وویل چې کوم یو پکې دی؟ دا کوم چې په منځ کې دی دا. نو هغې راپاڅو، نبي علیه السلام زه راپاڅولم او زه د زمزم غاړې ته راوستم. هلته یې زما د سینې اپریشن وکړو او دې کې هغه توره غوندې وینه چې وه هغې ته لرې کړله او بیا د ایمان او تقوا نه هغه زما هغه زړه چې کوم دی نو ډک کړ او بیا یې هغه وروسته او بیا یو سورلي راوسته چې هغې ته بوراک وایي چې هغه دونه تیز رفتارې وه چې په کوم ځای به د هغې نظر لګېده نو هغه ځای کې به د هغې قدم ایښودی کېده. په دغه تیز رفتار او سورلۍ باندې سور کړم او مسجد اقصی ته یې راوستم. هلته پیغمبران علیهم السلام چې په کومو کړو پورې خپل څاروي تړي، خپله سورلۍ تړي، هغې پورې مبارو تاړو او دننه لاړم. پیغمبرانو علیهم السلام علم امثال دې ته وایي. پیغمبرانو علیهم السلام سره ملاقات وشو. بیا ټول پیغمبران وویل چې ته مانځه ته مخکې شه. نو ما هغې ته لمونځ وکړو او بیا چې راووتم نو هلته ما ته یو اندرپایه کېښودی شوه اسمان ته او په هغې کې به جبریل روان شو. اول اسمان ته لاړو. اول اسمان کې دا خبر وشو څوک دي؟ دا جبریل دی او دا در سره څوک دی؟ دا محمد دی. دې ته جواب لېږلی شوی او دې ته لېږلی شوی دا. نو فرشتې مرحبا ستړي کوي، ور لرې کوي او بیا هر اسمان کې دقسې تپوس کېږي او دا څوک دی او بیا وایي دا فلانی دی. او په مختلفو اسمانونو کې د مختلفو پیغمبرانو علیهم السلام سره ملاقاتونه وشو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې سدرة المنتهی ته ورسېدو. نو هلته بیا جبریل ما ته وایي چې زه نور مخکې نه شم تللی، اوس به تاسو مخکې ځان لګئ. او زه لاړم او یو میدان ته وختم او هلته بیا چې کوم دی نو د قلمونو دا ټکار ما اورېده چې هغه خطونه لیکلي کېدله او د الله رب العزت سره زما ملاقات وشو. او چا ورته وویل چې تاسو ولیدو؟ وویل چې نوراني کیف غراه او خو یو نور ما به څنګه لیدلی و.
بلکې زما او زما د رب په منځ کې 80,000 د نور پردې وي په دې وخت کې ومه او 50 منځونه پیغمبر خدا ته ورکړه. هغه چې واپس راغی نو سیلموږ اسمان کې د موسی علیه السلام سره ملاقات شوی او موسی علیه السلام تپوس پسې درکړه ویل 50 منځونه هغه ویل واپس شه او الله تعالی د خپل امت لپاره تخفیف سوال وکړه او نبی علیه السلام ځي او 15 منځونه مات کېږي 15 منځونه پاتې شو. بیا چې راغی ما ته موسی علیه السلام وویلې چې څو شوې 15 ما ته ویلې چې بیا درته یو سوال درته کوم چې راشه ما بن اسرائیل د 15 په کومو ازمایي هغه هم نه دي کړي خو الله پیغمبر خوا ته ویلي چې پیغمبر زما سره خبره بدلیږي نو منځونه به 50 سي او تاسو به کوئ 15 او تاسو سوال د 50 ملایي. دا اوس موږ دونه نامردان او بیکار یو که نه چې په دې 15 منځونو موږ د الله د 50 منځونو بدله راکوي او موږ د دام په ماتي باندې کوسټه موټو کو کړی او دې ته موږ باندې سازو. نو هغه موسی علیه السلام یې ما ورته چې ما له نور د الله نه حیا نور نه شم کېدی. دا 15 منځونه یې راکړه سهار شپه کې تلاو شپه کې راغلی په دې کې د جنتونو په سیر باندې بوتلی دی د جهنم په سیر باندې بوتلی دی دا ټول ځایونه یې ورته ښودلي دي او بیا یې واپس چې کومه دی نو راوسته همدغه شپه ده دا دونه مزل یې پکې وشوې او په دغه شپه کې الله تعالی دا ټول وکړو. سهار چې پیغمبر خدا دا خبره وکړه مکه کې د مشرکانو مخکې چې دغه زه بېګا معراج ته الله بوتلی وم نو بس هغوی دا د سهار په بانک کې دا بله خبره ده اوس به پکې لا دا وکړې زه بیا بره دغه ته تللی به هلکه دا دونه مزل یو اسمان د بل اسمان منځ کې 500 به کاله مزل دی او د اوو اسمانونو عرش معلا ته ورسېده او دغه ته 40 ورځو مزل دی بیا یې ټول وکړو د مسجد اقصا پورې هلته یې ممتي وکړو بیا هم خوت او دا بیا هم دغه دی راغلی دی. خدای ته خبره دا کوو چې بر اسمانونو تپوس سره نه کوو خو د بیت المقدس مسجد اقصا څو پیلرې دي او څو ستنې دي پکې نبي علیه السلام ویل ما ستنې نه دي شمارلې چې ما ستنې شمارلې نو بس الله رب العزت مسجد اقصا داسې ښکاره کړو او دوی به یو تپوس کوم به یو جواب ورکوم هغې ته به مې کتل او جواب به مې کوم پوهېږئ په دې باندې دا د معراج واقعه مې که مختصره وویله دا روغ سبق دی د ورځې خلک یې بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا پاک دے نم دا پاک دے پاکی دا اللہ لرا سبحانه سبحان مانا تنزیح اللہ من کل سوء سبحان الذي پاکی دا اللہ غزات لرا اسرا بعبده چی بوتلے دے بندخ پل لیلن فلگا حصد شبیکی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا الذي هغ مسجد اقصى باركنا حوله چې خیرونه او برکتونه اچولي موږ ارګرداغنا لنريه دې لپاره چې وښایو موږ دته من آیاتنا دغه نښو د قدرت خپلنا انه هو السمیع البصیر یقینا دا الله اوریدونکی دی هر څه اوریدونکی دی هر یو څیز لره. دا د اسراء مسله دا تاسو ته بیان کړم دا دغه ځای پورې وه وآتینا موسی الکتاب ورکړو موږ موسی علیه السلام سبحانه دا دعوی توحید ده دا دعوی توحید باندې دلیل عقلی پیش شو اوس دلیل نقلی پیش کوو. موسی علیه السلام زبانی وآتینا موسی الکتاب ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب تورات شریف وجعلنا هدى لبني اسرائیل ګرځولو دې لره موږ رهنمایي دپاره د بني اسرائیلو الله تتخذ من دوني وکیلا چې ونیسئ تاسو سوا زما نه ځان لپاره کارساز ذریة من حملنا مع نوح ای بچو دا هغه چا چې بار کړي موږ د نوح علیه السلام څخه په کښتۍ کې
انه یقینا دا نوح کان عبدا شکورا او دا یو بندا قدردان د نعمتونو د الله. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب فیصله کړی و منګه بنی اسرائیل ته په کتاب کې منګه بنی اسرائیل ته په تورات کې دا خبره کړې وه چې لتفسدن فی الارض مرتین تاسو فساد به کوئ په ځمکه کې دوه کارته. دا ډېر وران قوم دی. زما یو استاد و نو هغه ډېر شیخ الحدیث و نو د هغه زوی و نو هغه به ټوکې کول ما ته لیره دا ویل د ملا سړي زوی چې ښه شي ویل د ده ثاني نه وي ویل چې وران شي نو ویل بیا لمبرده سړی نو دا د پیغمبر بچي دي. دا یهود 8,000 پیغمبران پکې راغلي دا د پیغمبرانو بچي دي دا وران شوي دي. نو دا اوس په دنیا کې لمبرده کومه شیطاني چې په دنیا کې کېږي او کوم فساد دي چې کېږي نو موږ ورته ویلي چې تاسو به 2 ځله فساد کوئ ولتعلن علوا کبیرا او تاسو به ځان اوچتوئ په اوچتوالي غټ باندې د خلکو په سرونو باندې ورپاسه کېږئ تاسو. فاذا جاء وعد اولاهما کله چې راشي هغه وعده لومړی د دې دواړو نه چې هغه دوی پکې فساد کوي او دوی فساد وکړي دا لومړی دا وه چې زکریا علیه السلام شهید کړ. زکریا علیه السلام د الله یو پیغمبر هم د دوی نه و او دوی راونیو او دی شهید کړ. دا لومړی فساد و. نو چې دا فساد تاسو وکړو نو الله رب العزت بعثنا علیکم عبادا راپورته کړه موږ په تاسو باندې عبادا لنا بندګان خپل. عبادا لنا معنا دا نه چې نیکانو هغه زما بندګان دي که را کافر هم د الله تعالی بنده دی د الله پیداوار دی. اولی بأس شدید چې با خاوندان د سخت جنګ دا بخت نصر دی چې دوی کله زکریا علیه السلام شهید کا الله پې بخت نصر راپورته کړ فوجونه یې ورپسې راوړل او 70,000 کسان یې مردار کړ. فجاسو خلال الديار بدنکی کی بدوی ینظرو د کورتا دا اوج براشی استاسو دی کورون دو بدرنکی او بری کورنو کی بدن تاسو نیسی وجدی با موقع دی با وکان وعدا مفعولا دا وعدا کرے شوید جانب اللانا ثم رددنا لکم الکرتان یا واپس کرمنگ تاسو تاسو آغا غلبا علیہم پر مخالفین باندې کرت دوباره ځل نو واپس کومه تاسو ته دوباره راتل په اقتدار کې بیا تاسو ډېر شوی او کلک شوی او مضبوط شوی او اقتدار راغی. وامددناکم باموال وبنین او موږ امداد او تعاون وکړو ستاسو په مالونو او په بچو باندې وجعلناکم اکثر نفیرا وګرځول تاسو سره موږ زیات په اعتبار د افرادو سره. او موږ درته ویلي ان احسنتم احسنتم لانفسکم که نیکي کوئ د ځان د پیدې دپاره یې کوئ وان اسأتم فلها که بد کوئ نو فلها فعلیها نو دا بد هم ستاسو د بدو هغه بده نتیجه به هم ستاسو په سر باندې. فاذا جاء وعد الاخره کله چې راشي وروستنی واده زمونږه اگر وروستنی واده څه وه چې د زکریا علیه السلام بچې حضرت یحیی علیہ السلامی شهید کر. حضرت یحیی علیہ السلامی شهید کر دا وعد الاخره نو کله چې راشي وعده رسلی زمونږه نو لیسو وجوهکم دې دپاره چې په دنیا کې مخونو ستاسو لره ولیدخلوا المسجد او دې دپاره چې دا مخالفین رادن نشي مسجد اقصی ته کما دخلوه لکه څنګه چې رادن شوي مخکې اوله مرة اول ځله وليتبروا دې دپاره چې هلاک کړي دغه خسانه ما هغه شی علو چې دې غلبه حاصلوي په هغې تدبیر هلاکولو. نو مجوس د فارس د ایران مجوس په الله مسلط کړه او دوی ورپسې فوج راوسته
او په دې کورونو کې ورپسې ننوتل او راویستل او مردارې کړه او په دې دنیا کې چې کوم دی نو وزغلول او په دې دنیا کې تقسیم کړه. عسى ربكم قريبا چې رب ستاسو ان يرحمكم رحمكم دویم ځل نن د الله قریبا چې الله په تاسو رحم وکړي او تاسو بیا اقتدار درکړي او تاسو بیا را ژوندي کړي. وإن عدتم عدنا که واپس کېږي تاسو مخالفت د الله او د رسول ته نو عدنا موږ هم واپس کېږو. سید قطب شهید الاسلام فی ظلال القرآن مصنف او د اخوان یو لوی رهنما الله دې شهادت په خپل دربار منظور کړي. هغه لیکلي دي چې د دې نه وروستو چې کلم دوی سرکشي کړې ده نو الله په دې باندې داسې خلق راچولی دی چې هغې د دې بهتري کړې ده او په دې حدیثي زمانه کې لنډه الله په دې باندې هټلر مقرر کړ. هټلر دا چې کله د دې جاپان او د جرمن او یو طرف ته د نور کافران بل طرف ته نو په دې وخت کې چې کومه دی هټلر چې و نو هغه یو لوی بلا بچی و. دوی د بټۍ سازي کړې وې او په هغه بټو کې به سېدل دا یهود نو هغه وایي سید قطب شهید وایي چې په دې لنډه زمانه کې په هټلر الله تعالی ورته پیدا کړ نو هغې بهتري وکړه په دې دنیا کې تس نس کړ او بیا وایي چې د دې نه لږ غوندې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله مسلط کړی او بیا هم یو وخت را روان دی چې دوی به بیا یو بدماشي کوي او الله رب العزت او په دې باندې مسلمانان به الله تعالی په دې باندې مسلط کړي او د یهودو بهتري وکړي او د هغې سبا انتظار دی. صابوني وایي دی میخوایي دی صابوني وایي چې د هغه سبا انتظار دی چې د مسلمانانو په لاس باندې په دې مقدس ځمکه کې چې دا راټول شوي دي د دې حکمت وایي دی چې مسلمانان به په ډېره بې تکلفۍ باندې عدال کې ختم دي. په کومه ملک کې به ورپسې ګرځېدل فلسطین ځمکه کې راټول شوي دي او الله رب العزت به مسلمانان مسلط کړي او ختم دي. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا ګرځولې دې مونږه جهنم د کافرانو لپاره حسیرا معنا جلخانه ورته وي راګیرونکي ځای ورته وي. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قرآن يهدي خونه کوي للتي هغې لارې ته هي اقوم چې هغه ډېر شي د لار د جنت ته الله رضا ته ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او زیره ورکوي دا قرآن مؤمنانو کسان لره چې عمل د نیکو کوي. څه زیره ورکوي چې ان لهم اجرا کبیرا دې مؤمنانو دپاره لویه مزدوري ده او په دې خبره چې وان الذین لا یؤمنون بالآخرة یقینا کسان چې ایمان په قیامت نه راوړي اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی دی مونږه د هغې دپاره عذاب درناک. یوم یدعو الانسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان دعاء إنسان راغوالي إنسان بالشر شر لرا یعنی خیری کوي دا انسان چاته خیری کوي ځان ته خیری کوي بچو ته خیری کوي. دعاءه پشان دا رابلنی د انسان بالخیر خیر لرا څنګه انسان د خیر دوا کوي نو داسې دا انسان د شر دوا کوي. او مخکې تیر شو که چېرې الله د دې دا دعا قبلولې نو فیصله به وله کړې وه خدای زوی مړ کړي زوی وله وجلی وي خدای ما مړ کړي سړی خدای وجلی وي نو کیسه به خلاص شوې وه. خو دلته انسان ولې دا جلبازي کوي چې څنګه له خدای نه خیر غواړي نو کله چې شر هم غواړي
وسول راشي وكان الانسان عجولا دې انسان تلوار ګرن دی دې په خبره کې تلوار کوي دې په خبره سوچ او فکر نه کوي وجعلنا الليل والنهار آيتين ګرځولي دي موږ شپې او ورځې لره آیتین دوه نښې دا شپه او ورځ دا دوه نښې دي د الله د قدرت ومحونا آیة الليل بس محو کو منگا ختم کو منگا نخی د شپې لرا دا یا اضافت بیانی دی چې هغه نښه په خپله شپه ده او یا دا معنا ده چې دا د شپې هغه نښه سپوږمۍ کا وجعلنا آیة النهار وګرځولو موږ نښې د ورځې لرا یعنې ورځ مبصرة لیدونکې لتبتغوا فضلا من ربکم دې دپاره چې طلب کوئ تاسو فضلا من ربکم غروالی او غروالی د جانب د خپل پروردګار نه ولتعلموا عدد السنین والحساب او دې دپاره چې تاسو وپېژنئ شمېر د کلونو او دارنګې نور حسابونه کتابونه وكل شيء فصلناه تفصيلا او هر یو څیز فصلناه تفصیل سے بیان کرے منگا تفصیل سرا بیانول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر یو انسان لازم کرے منگ سرا طائره وغمار غدد في عنقه پسرد کی دا مانا دادا طائره اصل کی عربو بدا سے کولو چې دا د مارغانو باندې به نیکپالي او بدپالي نیوله مرغۍ به یې پاسوله نو دا که په ښي طرف لاړه نو بس کار پسې به ځم او که په ګس طرف لاړه نه به ځم د دې وجې نه دغې بدپالۍ ته طائر ویلې کېږي هر انسان لازم کړی د سره منګا طائره هغه بدپالي د ده فی عنقه هم په سر ته د کوم تړلې ده ونخرج له يوم القيامة اور اوبا صبح مغدر پارا پورز قیامت پانی کتابن یو کتاب روبسو یلقاه منشورا چې ملاوی کوي کتاب سرا پداس حالت کې چې کتاب بخوري منشور خور توای داسي او ورته وای اقرا کتابک لول خپل کتاب لرا کبا بنفسک اليوم عليك حسيبا کافی دے کفا بنفسک کافی دے پرمستاوانی اليومان روزی علیکا پسان ستابانی حسیبا حسابدان یعنی ځان سره خپل حساب کتاب په خپلو کله نه خبره داره د بل چا حساب کتاب ته حاجت نشته ستان دامونه په خپله اوس ګویا شي او ورسره ووایي فمن اهتدى چا چې سمه لار وموندله فانما یهتدي لنفسه خامخا سمه لار مومي د خپل نفس د پیدې دپاره ومن ضل څوک چې ګمراه او بېلارې شي نو فانما یضل علیها خامخا ګمراهي د ده په نفس باندې او د هغې سزا د په نفس ده ولا تزر وازرة وزر اخرى نشي بارولی یو نفس بوجولی وزر اخرى بوج د بل نفس یو نفس ګناهګار دی خپل بوج یې په اوږو دی د بل نفس بوج د بل نفس بوج په ده باندې الله نه ورچوي یو خبره ده چې تا یو سړی ګمراه کړی دی تا ګمراه کړی دی نو دا د ګمراه کولو سزا به ستا په اوږلو باندې به سړی الله کړي دا خبره چې ځان د ګمراه شو نو د هغه دغه ګمراهۍ بوج به په هغه باندې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا منگا والله فرمائی وما كنا معذبين نہیں منگا عذاب ورکونکی حتى نبعث رسولا حتى چې راولیږو منگا چې کوم دی پیغمبر لرا هغې پورې موږ یو کلي لا یو علاقې له عذاب نه ورکوو چې موږ پیغمبر راولیږو او پیغمبر بیان وکړي او بیا خلک تکذیب وکړي نو بیا پرې عذاب راکوي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها کلا چې منګه اراده وکړو د هلاکولو د یو کلي امرنا مترفیها نو منګه حکم وکړو هغه خوشحاله خلکو ته مترفین هغه مالدارو خلکو ته وایي چې د مالدارۍ د وجې نه بدماشان شوي دي او ګمراه شوي دي په فسقو فیها نو دوی نافرماني وکړي په دې کلي کې فساد برپا کړي فحق علیه القول نو ثابت شي په دې باندې وینا د عذاب
فدمرناها تدمیرا نو پس حلاک کو منگا دوی لرا حلاکولو وکم آلتنا من القرون من بعد نوح دیر حلاکری منگا د زمانو رسیدن کو د زمانونا من بعد نوح پس نوح علیہ السلام نا وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او کافی دے رب ستا پا گناہوں د خپل بندگانو باندې خبردار لیدون کے من کان یرید العاجلتا سوک چی ارادہ کئی دنیا عاجلین مراد دنیا دا کم سڑے چی دنیا غواری او وی بزما دنیا پکار دا وخر سمکار نشت خدای دنیا را لراکی عجلنا له فیها ما نشاء نو تلوار کو منگاردی بندہ دا پارا پری دنیا کی اگر زمون غشی چی من سوالو ناولا ورکو چی دروالا لمن نوری چاہتا جزا منگا خوخشی ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا بیاو گرزو منگا لتا کہ بدقسمت انسان دپارا جہنم یصلاها دنکی کی بد جہنم تا مذموما پدا سی حالت کی جبت بے بیانی دیشی مدحورا رٹنے شوے بئی ومن اراد الاخرتا سوک چرادہ دا آخرتو کی سوچ ارادہ آخرت وسعى لها سعيها او کوشش کی مناسب کوشش آخرت دپارا وهو مومن نہیں ایماندار سوچ آخرت غاری او دا آخرت دپارا مناسب کوشش کی سمجھ آخرت دپارا کوشش پکار دے او دے مومنی فاولئک کان سعیهم مشکورا پس دا کسان دا کوشش بھی منظور و مقبول اللہ تعالی کلن نمد هؤلاء هر یو د دې نیکانو بلانونا ترقی ورکو منگا دیتا وهؤلاء یو ترقی ورکو منگا دیتا من عطاء ربک دا ورکلی دا پروردگار ستانا وما کان عطاء ربک محظورا ندا عطیا او ورک دا ربستا ممنوعا چانا کہ اللہ سو غوری دا ورکلی انظر کیف فصلنا بعضهم ولا بعض وګوره پیغمبران څنګه غوړواله ورکوم بعضو له په بعضو باندې په خوراکونو سکاکونو او په نورو صفتونو کې وللآخرة اکبر درجات او خامخ آخرت او قیامت ډېر لوی درجو په لحاظ سره هلته ډېر لوی تفاوت دی بیا واکبر تبذیلا او ډېر لوی دی په اعتبار د غوړوالي ورکولو د بعضو په بعضو باندې لا تجعل مع الله إلها آخر مگر زواد الله سرا معبود بلا فتقعد مذموما فسوکی بنیتا مذموما پداس حالت کی استعظم ببیان دیشی مخزولا بیار و مددگار وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فیصلہ کړی دستا رب فیصلہ کړی د رب ستا الله تعبدوا د دې خبرې او قضا ربک ستا رب حکم کړی دی چې الله تعبدوا تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر یو الله به کوئ وبالوالدین احسانا او نیکی به کوئ د مور او پلار سره نیکی زما حق به ادا کوئ او د مور او پلار حق به ادا کوئ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما کچری ورسیږي په نستا باندې بوډاوالی ته احدهما یو د مور او پلار نه او کلاهما یا دواړه بوډاوالی کې پلار دی بوډا شو یا مور دی بوډا شو یا دواړه بوډاګان او ته ژوندې او تا ته الله دې خدمت مقدر کړه نو فلا تقل لهما اف نبوي ته دې مور او پلار ته کلمه اف اف اصل کې هغه کلمه ده چې سړی د یو څیز نه خاورې ته خوله باندې پوکي دا نو اوف دې ته وایي معنا دا د مور او پلار یو خبره وکړه او تا ویل اوف څنګه خبره دې وکړه بابا یا بیبي یا څنګه خبره او ولا تنهرهما مرة مور او پلار لرا وقل لهما قولا کریما وینا ورته کوا وینا نرمه مزیدارا خوگا خبر ورته کوا خوگا الفاظ باندې ورسره ملاویږي دیو جن علماء لیکي که کلمه د مور او پلار په مخ کې کلمه او باندې پلار او د مور ته درد رسی نو دا کلمه او ویلم حرام دي دا بنوي
او ما تاسو ته ویلي قرآن کې هم دا ډېر راغلي خو احادیثو کې کنز العمال کې چې 60,000 حدیثو باندې مشتمل کتاب دی 14 جلده کې دی هغې کې ما په خپله باندې کتلي دي 245 حدیثونه دا د مور او پلار په باره کې راغلي 245 حدیثونه چې مور او پلار سره خصوصي کې بس واحفظ لهما ښکته کړه دې مور او پلار ته جناح ذل هغه وزر د ذلت او د خوارۍ من الرحمت د وجې د مهربانۍ نه وقل له وایه رب ارحمهما یعنی وزه به دې دا وي چې د مور او پلار مخکې به داسې کښېني او داسې به خپل وزر راښکته کړي د مهربانۍ وزر به راښکته کړي او ځان به د مور او پلار مخکې ډېر ذلیل ښکاره کوي نیغوکې به د ځان نه ساتي او وقل په خوله به داسې دعا کوي د مور او پلار دپاره چې رب ارحمهما زما ربه زما په دې مور او پلار رحم وکړي کما ربیاني لکه څنګه چې زما مور او پلار زما خدمت کړی و زما پرورش او تربیت یې کړی و صغیره په داسې حالت کې چې زه وړوکی وم ای زما ربه دا خو زما هغه مور او پلار دي چې زما په وړوکوالي کې دې تربیت کړی دی خدایا د دې بدلې ورته ورکړه رحم دې وکړه ربکم پروردګار ستاسو اعلمو خواکب دی بما فی نفوسکم باندې چې ستاسو په ځانونو کې دي اوس ستا په زړه کې مور او پلار ته مینه محبت ته ډک دی خو په ناپوهۍ کې یا په غصه کې ستا د خولې نه یو خبره ووتله نو الله بخونکی مهربان الله معافي کوي بیا ان تكونوا صالحين كي تاسو نیکان فإنه یقینا دا الله کان للأوابین غفورا دا الله دای کسانو لپاره چې راځي کیدونکي الله ته په توبه باندې غفورا بخونکی دی وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الله فرمایي چې مور او پلار سره به احسان کې خو احسان به چې کم دین وآت ذا القربى ورک خپلوانو له حقه حق خپلوانو ستا خپل دی او تاسې د خپلولۍ کوم حق دی او ته ورکوه والمسکینه ورکوئ مسکینانو ته وابن سبیلې ورکوئ مسافرانو ته زامنو د لارې ته کاغه بیا حاجیان دي په لار کې پاتې شوي خرچه ختمه شوې ورکه شوې یا مجاهدین دي خرچه ورڅه خلاصه شوې ده ولا تبذر تبذیرا او تبذیر مکوه تبذیر فضول خرچی مکوه فضول خرچی دا به نه کې چې صدر سره دي دا ټول راوالی وبرې کې او ځان د اوچ شي احساس کې او سبا دې به خلکو ته لاس نیولې خلکو نه غواړي نو ټول مال به نه ورکې او زبط ځکه تبذیر به ځکه نه کې چې په مبذروالي سره د شیطان روح سازي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا فضول خرچی کوونکي دیرونه د شیطانانو وکانه شیطان لربه کفورا او دې شیطان د خپل رب دپاره انتهایی ناشکر واما تعرضن عنهم که چرته مخ اړې د دې کسانو نه دوی ته نه څه غواړي او تا سره څه نشته او ته دې مخ اړې ابتغاء رحمت من ربک د پاره د لټولو د مهربانۍ د خپل رب ترجوها چې ستایي امیدي دې دپاره دې نه مخ اړې چې ستا امید شته دی چې زما څه مال شته چا سره بند دی هغه مال به راشي نو که دا امید ستایي او ته دې نه مخ اړې نو بیا ورسره یو نیکه واده وکړه فقل له قولا میسورا ووایه ده ته یو وینا مزېداره نرمه غوندې داسې ورته ووایه چې وروره ته راغلی ضرور من یې خو څه وکړم د الله شاته وګوره زما لاس تنګ دی نن په لاس کې هېڅ نشته امید مې شته دی پیسې مې شته خلکو سره دي دا امید مې شته چې دا پیسې ما ته لاس کې الله تعالی ما ته راورسوي نو که تاسو بیا دوباره چېرته په دې لار راتلی او چکر هم لګوو نو زه به انشاءالله ستاسو برخه به وکړم دا قول رسول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تبذیر به هم نه کې خو بخل به هم نه کې
ولا تجعل يدك مه ګرځوه خپل لاس سره مغلولة تړلی شوې الی عنقک ستا سټ ته چې دا لاس گویا کې ستا د سټ ته تړلی شوی دی دا ډول اخلاصېږي چې د جیب له ورشي نو مه ګرځوه خپل لاس تړلی شوی سټ ته یعنې بخل مه کوه بخل به هم نه کوې چې الله په نوم درته څوک څه وغواړي او څه وستې کېږي نو ورکوه او ولا تبسطها كل البسط مه کولاوه خپل لاس په کامل کولاولو سره چې سیدي د ټول راوالې ورې کړي ها که ابوبکر صدیق په شان حوصله او صبر به چاهي نو بیا ټول هم ورکولی شي خو هغې پای ته څوک رسي صحابو کې ته څوک نه رسېږي ما ورته ته ګوره د دې وجې نه ټول به نه ورکوي فتقعد ملوما محصورا بس کې به ته ملامت او محصوره بند کړی شوی تا هر یو وایي مړه ټول ځانه چې کوم دی دغه ساس کړی او دا لوټونه یې داسې ورکول داسې ورکول اوس داسې خلکو ته سوالونه کوي دا ملوم دی او محصوره ماندار په ځای به ناست دی څوک تپوس هم نه کوي اوس خو چې پیسې در سره جیب کې شرنګ کوي هر سړی به دې په برسته ننګ کوي پوهېږې بلې باندې بیا به باندې څوک سلام هم نه کوي په یو ګوټ کې به راټول شوی نو ولې ځان داسې کوي ان ربک یبسط الرزق یقینا رب ستا پراخه کوي روزی لره لمن یشاء چا ته خوښه شي یقدرو او په اندازه کوي الله روزي تنګوي الله روزي چا ته خوښه شي انه کان بعباده خبیرا بصیرا دی الله و بندگان خپل باندې خبردار لیدونکی ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق مو وژنئ خپل بچو لره د وجې د یرې د ولږې نه په خانداني منصوبندۍ به عمل نه کوي دا ولې دا بچي دا خلک وایي چې را پیدا نه شي نحن نرزقهم وإياكم منګه روزي ورکوو دې بچو ستاسو ته وإياكم او تاسو ته وګوره قرآن داسې نقطه ده چې بچی مخکې کړه د مور او پلار نه چې ستا د بچو لم زه روزي ورکوم تاسو لم زه در ورکوم تاسو ولې دا بچي نه پرېږدئ چې را پیدا شي حالانکې پیغمبر خدا سلم وایي چې انی مکاثر بکم الامم زه به په نور امتونو باندې فخر کوم ستاسو په ډېروالي باندې ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجل د دې بچو ډېره لویه ګناه ده د دې ګناه نه دی الله زموږ مسلمانان خلاص ولا تقربوا الزنا منځدې کېږي زنا ته منځدې کېږي نه داسې نه وایي چې زنا مه کوئ نه زنا ته منځدې کېږي نه د زنا دواعي به هم نه استعمالوي انه کان فاحشه یقینا دا دی د بېحایي عمله وساء سبیلا ډېره بده لار ده دې سره نسلونه ګډېږي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق مو وژنئ تاسو یو نفس هغې لره حرم الله بالحق چې حرام کړی دی الله په حرام کړی دی الله الا بالحق مګر په حق وجلی شي د هغې خبرې ما درې کړې وي چې یو نفس به نه وژني چې الله د هغې وجل حرام کړي دي مګر په یو د درېو خبرو وجلی شي چې یو شادي شوده دی او زنا یې وکړه نو کاڼو باندې به دې سه وباسي او بل دا دی چې مرتد شه د اسلام نه او دریم دا چې بل مسلمان برناکه وجلی بالحق دی ومن قتل مظلوما څوک چې ووجلی شو مظلوم فقد جعلنا لولیه سلطانا پس یقینا ګرځولی دی مونږه د وارث د ده دپاره غلبه کم په اسلامي حکمراني ده او اسلامي حکومت دی او یو سړی مظلومن مړ شو نو د هغه ورثو دپاره الله غلبه ورکړې ده اسلامي حکومت پې په شا ولاړي اب یې ولې نیسي او بیا ورته حواله کوي چې مړی کوي نو فلا یسرف فی القتل کله چې د دې مقتول مظلوم وارث ته الله دونه لویه غلبه ورکړه نو دی به مرانې نه کوي نو فلا یسرف فی القتل زیاتې به نه کوي په قتل کې اسراف فی القتل دا دی چې د قاتل په ځای د قاتل پلار یا رور وژني یا زوی وژني دا اسراف دی په قتل کې او اسراف په قتل کې دویم دا چې د یو په ځای دوه وژني انه کان منصورا یقینا دی د ده به امداد کیدی شي
ولا تقربوا مال اليتیم منځ دې کې مال د یتیم ته الا باللتی مگر پاغه طرز او طریقه باندې هي احسن چې ډېره ښه ادا ده چې تجارت ولا پکې کوا او ډېره وې او دغه ګټې د په خورا او که په خپل مالدار وي نو ځان ته ساته او که غریب وي نو ټیم ته خورا خو په قدر په اندازه د حاجت حتی یبلغ اشده حتی چې ورسیږي دا ماشوم کلکوالي د ځوانو ته نو بیا ورته مال حواله کا واوفوا بالعهد او پورواله کوي په وعدو باندې که ستاسو د الله منځ کې وعده ده او که د انسان او د مسلمان سره وعده ده ان العهد كان مسؤولا یقینا وعده ده د دې په باره کې به تپوس کې دی شي هرې پوره کړی وکنه واوفوا الکیل پوره کوي پیمانې لره اذا کلتم کله چې پیمانه کوي وزنوا بالقسطاس المستقیم او طول کوي پاکه ډنډۍ برابر باندې په برابر ډنډۍ باندې داسې نه یسي داسې نیولې دا لاسې سې کړې دا لاسې سې کړې او داسې وایي تاسو کتلی دا پته نه چې اتل کوي دا لاسې سې داسې شاته اړولې په زور باندې هلکه ته به څه شی دا کې یو موټی غنم به زیات دا کې ذالک خیر دا ډېره غوره ده واحسن تاویلا او ډېر ښه ده په اعتبار د انجام کار سره ولا تقفو ما لیس لک به علم مو ورپسې کېږه ما په خبره پسې چې نه ستا لپاره په هغې باندې علم کومه خبره باندې نه پوهېږي نو سپا وایي نه پوهېږم بس ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا یقینا اورید غوږونه او سترګې او زړه کل هر یو کل هؤلاء هر یو د دې څلور درې واړو نه کان عنه مسؤولا دا د دې نه به تپوس کان مسؤولا عنه د دې نه به تپوس کېدی شي سترګې تاسې لیدلي وو غوږونو تاسې اورېدلي وو زړه تاسې سوچ کړي ولا تمشي فی الارض مرحا مزه په ځمکه کې په تکبر سره مرح تکبر ته وایي مکیس ته وایي انك لن تخرق الارض یقینا تنشی شلولې زمکه لرا زمکه نشی شلولې د خپل تکبر د وجنه ولن تبلغ الجبال طولا او نه رسیدې شي غرون ته په ګدوالي کې چې زه دونه لوړې ما زګینی غره ته رسم غره ته نشي رسیدې كل ذلك كان سيئه ار یو د دینا د ګناه د دی عند ربک اپنی ز پروردگار ستا باندې مکروه ذالک مما اوحى الیک ربک دا غنه دا چې وحی کړی دا تا ته پروردگار ستا من الحکمت د خبر د پوینا ولا تجعل مع الله الان اخر مگر زواد الله سره بل کار ساز هات روا فتلقا فی جهنم پسواب چولې شي ته په جهنم کې ملومن پدا حالت کې ستا ملامت کې دی بشي مدحورا او رټلې شوی وي اپاسواکم ربکم بالبنین آیا غوړه کړی دي تاسو لا پروردگار تاسو په ځامنو باندې او واتخذ من الملائکه اناسا او نیولې دا ځان د فرشتونه لونی ناشنا خبره ده چې الله تاسو له ځامن درکړه او ځان له فرشتي لونه کړې ستاسو د وینا مطابق ستاسو عقیده دا ده چې هلکان اوچت صنف دی او غوره دی او زنانه صنف کمزوری دی الله وایي زما په نسبت باندې خو غورهوالی په دې نه دی چې دا زنانه او نارینه ده زما په نسبت باندې غورهوالی په تقوا په پرهیزګارۍ باندې دی نو اپاسفاکم ربکم بالبنین آیا تاسو له الله غوره کړي دي په زامنو باندې او واتخذ او نیولې دی د فرشتو نه ځان دپاره لوڼې انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو وایي او خبره ډېره لویه خطرناکه خبره کوئ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا یقینا بیانو بار بیانو موږ پر قرآن کې دې لپاره چې خلک پن او نصیحت قبول کړي وما يزيدهم الا نفورا نزیاته موږ دې وما يزيدهم نزیاته دې خلکو درا دا بار ذکر کول قرآن مگر ته اختدا قرآن نه ته اختدا حق نه قلت ورته ویلو کان معه الهه کوي دا الله سره نور معبودان کما یقولون لکه څنګه چې مشرکان وایي اذ لبتغوا الى ذي العرش سبیلا نو په دې وخت کې به لټولې وا خاوند عرش ته لارو د مقابله لار به لټولا ځکه چې هم خدایان وي
سبحانه پاک دے اللہ دا ہر قسم کمینا دا ہر قسم شرکنا وتعالی و پورتا دے اللہ عما یقولون علوا کبیرا دا آگے نچے مشرکان وائی پا پورتا والی لوی سرا تسبح له السماوات السبع پاکی بیانی دا اللہ لپارا آسمانون ہوا والارض ازمکی ومن فیہن او سوک چی پدی کی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ نِشْتَدَا سِيُسِزَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر پاکی بیانی دا اللہ پیوستی سنا دا اللہ سرا ولیکن لا تفقهون تسبیحهما لیکن تاسو نپوئی گئی پس سنا دا دوی بانی چی سنگ سنا وائی نا مرگئی چی لگیا دی دا عرشے چی لگیا دی دا کیڑی لگیا دی او دا چگے وائی دا ٹھول دا اللہ ذکر کئی انہو کان حلیما غفورا دے اللہ بردبار بخون کے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَّ تُلُوا الْقُرْآنَ لَرَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا کله پیغمبر اچ تلل قرآن لرا نو ګرځو موږ ستا په منځ کې او په منځ د دغه خلکو کې دغه مشرکان چې ایمان نه وروړي په آخرت حجاب مستورا یو پردا پټا ستا داږي منځ کې موږ یو پردا راخ کړی دا چې تا تاږي سویلې نشي وجعلنا على قلوبهم أكنة یادا یو پردا موږ راخ کړی دا داږي د لونو باندې چې اگی ستا دا ہدایت او تعلیمات ورته نو ورځي ځکه چې اگی مسترد کړي دي بے قدری کړي دا وجعلنا لا قلوبهم مكنا ګرځولي موږ په لوندو دی باندې پردو لرا ان يبقوه کراهت يبقوه د وجه د بدو ګڼو زمونږ چې دی پوهې شي اوس دوی موږ پوهه کول نه غواړو دوی نوم چې کوم دی هلاکول دي وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې دروندوالی دی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا کله چې ذکر یو چې هر څه یو الله کوي نو ولوا علی ادبارهم واوډي مشرکان په خپلو شاګانو باندې نفورا تېښته کوونکي نحن اعلم بما یستمعون منګه خواکې وي پاګې باندې چې دوی غوږ دي به پاګې باندې اذ یستمعون کله چې غوږ دي لیکتا تا موږ پوهېږو چې دا کافر او منافق راغلی او تا ته غوږې ښې په کومه طریقې ښې په دې موږ پوهېږو وَإِذْ هُمْ نَجْوَا وقت چې دا کفار او بيدینا منافقان جرګې کوي اذ یقول الظالمون هغه وخت چې ظالمان وایي ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوئ مگر دا سړی سحر کړی شوي دا خو مسحور دی جادو کړی شوی دی دماغی خراب کړی دی انظر کیف ضربوا لك الامثال وګوره پیغمبره څنګه بیانوي تعالی مثالونه وی کله وی ساحر دی کله وی جادوګر دی کله وی پوپتری دی او کله وی دا کله یو الزام لګئی او کله بل الزام لګئی فضلوا پس گمراه شو فلا یستطيعون سبیلا طاقت نه لري په درست لارې چې په درست لار باندې روان شي دې اس قسم طاقت دوی نه لري دا وګور یا خو دوی خط را نشم زکته تاسو چې څه شي لګي زه دا رکوع به بس کوم انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا واي هغه وخت چې شو مونږه عظاما اډوکی ورفاتن رزي انا لمبعوثون خلقا جديدا ایا کیګو ایا مونږ برا پورته کیګو بیا په جون نیوي کی ها چې مونږ رزي شو او اډوکی شو نو بیا په یو نوی ژوند کې مونږ را پاسو قلت ورته وایا کونو حجارتن شیکانی او حدیدن یا شی وسپنا تاسو ځان کانی ساز کوي یا وسپنا ساز کوي او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا ساز کوي د ځان داس یو مخلوق چې ډیر لوی وي په سینو تاسو کې نو بیا پس یقولون من یعیدنا نو بیا به دوی وایي دا مشرکان منکرین د آخرت څوک به موږ دوباره ژوندي کی تو ورته وایا قل الذي فطركم را ژوندي به کی تاسو راغه الله چې اول ځل پیدا کړی یای اول مرتين اک خدای بم دوباره را ژوندي کی چې اول ځل پیدا کړی نو پس ينغزون الیک رؤسهما نو خدای به تاسو سر انغزا دي ته وایي نو پس ينغزون الیک رؤس استهزاء انا خدای به تاسو سرونه لاندې کوي باندې کوي دا چل بکای و یقول متى هو ته چې عذاب راځي نو کله وي متى هو قلت ورته وای عسى ان يكون قريبا کې دې شي چې عذاب نږدې وي یوم يدعوكم هغه ورځ چې رابلی با تاسو لرا فتستجيبون بحمده چې رابلی با تاسو لرا اسرافیل تاسو په لای بشوري
نو قبول بکوي تاسو په وس وید سره د الله سره وتظنون تاسو به ګمان کوي چې لبستم الا قليلا من درنګ نه رہتے تیر کړه په دنیا کې مگر ډیر لګو ان شاء الله د کل عبادی نبا بیا سبق وایو دا بسو 53 نمبر آیات نکخی